بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین یاسر خان سره راغلی م خانمۍ ته. خانمۍ یو پرامن علاقه، یو ډېره ښکلې علاقه او داسې ذهنونو ته هم کله کله خبرې راشي نو موږ وایو راشه دې خانمۍ ته لاړ شو. داسې په چل ول کې په دې علاقه کې تپوس کوو خو څوک د سره خبر نه دي چې هلته څه شوي دي او څه روان دي. نو هېڅ قسمه داسې خبره پکې مخې ته رانلله. خو بهرحال بیا هم چې د خانمۍ د حالاتو که د کتونکو سړک خو دا الحمدلله جوړ شو د ډېرو چغو سرو وروستو، خو د دې سړکونو غاړو ته چې کمې ونې وي نو یو خو زه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې هغه ونې څه شوې، هغه ونې چېرته لاړې، هغه ونې د چا په حجرو کې دي، هغه ونې په څه کې استعمال شوې. د دې سوال جواب پکار دی. دویم دا ده د ونو د کر خبره کېږي، دلته کې ونې ووالې شوې، سوری ختم شو. نو چې کوم ځای کې سوری ختم شي هلته اوبه هم ختمې شي، کوم ځای کې چې سوری ختم شي هلته کې ګرمي هم زیاته شي. نو دا خانمۍ اوبه هم چې کوم دی هغه هم لږې متنازع دي، خلکو کې یو شمېر بیماری چې کوم دی هغه شته دی. خو دا ځای دومره ښکلی ځای دی، دا جوړ شو خو چېرې دلته کې انتظارګاه جوړه شوه، انتظارګاه. نو دا خلک د دې کلي نه راوځي، دې خوا هم غټ کلي دي، هخوا ته زاید آباد دی، دې خوا ته چې لاړ شي نو هم غټ غټ کلي دي، آبادي ډېره زیاته ده، بازار یې ډېر زیات وړوکی دی. نو دلته کې به موږ مشرانو سره خبرې اترې کوو. راشئ صاحبه دلته کې لږه هغوی سره به خبرې اترې کوو، خپله پېژنګلو را سره وکړئ، کومې غوښتنې لرئ، دلته کې کومې مسلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان مې نوم دی، د عوامي جرګې چیرمین یم، د دې خلکو مشري کوم. دلته دې وخت کې چې کومه مسله را په دې روډ ولاړو، زموږ دلته روډ جوړ شو. یو دا چې دلته زموږ په دې علاقه کې سکول نشته دی د جینکو. نو زموږ د سکول تقریبا خواندګي پرسنټیج د جینکو چې کوم دی دا ټول 20% دی. نورې جینکې چې کوم دی سبق ځکه نه وي چې هغوی د 5مه پورې به وایي نو بیا به پرېږدو نو څه وایو. نو په دغه وجه باندې چې سکول نشته زموږ خواندګي پرسنټیج خراب شوی دی. نو په هغې په وجه چې کومې ماشومان جینکې دي هغوی تقریبا 2-3 میله مزل کوي لرې سکولونو لپاره، د میډل سکول وي یا د های سکول وي، هغلته ځي د دې علاقې نه ځي، د دې سټاپ نه ځي. نو په دې سټاپ باندې مخکې ونې ولاړې وي او د سړک د جوړېدو نه مخکې هغه ونو د لاندې به هغوی داسې یو سیټونه غوندې موږ جوړ کړي ول او هغې کې به ناستې وي. اوس هغه سهولت ختم شو. دلته چې کوم دی سور تړق ته اوس زنانه ولاړي، پول نشته، لاره خرابه ده. تاسو د دې دا حالت کتی شي د ودرېدو ځای نشته. نو زموږ دپاره موږ یو درخواست کوو قاضي علي انتظامي تی او که نه سیاسي انتظامي تی چې موږ وایو دلته موږ د زر تر زره یو انتظارګاه پبلک جوړه کړي د زنانو دپاره، د نارینهو لپاره. نارینه بیا هم څه خپل غم وکړی شي خو زنانو ته ډېر غټ تکلیف دی، د سکول ماشومانو ته ډېر غټ تکلیف دی. یو انتظارګاه زموږ دلته ډېره زیاته ضروري ده. د صحت معاملات هم څه دي؟ صحت معاملات خو داسې دي چې تاسو الف خان صاحب تاسو ټولو ته پته ده زموږ په دلته یو بیچو ده او اوس به ولورم شو هغه ځای ته. تاسو به وګورئ په بیچو کې یو سیفټي وال نشته. سیفټي واله به وروړو زموږ مشرانو په خپله باندې په خپلو پیسو باندې جوړ کړو. موږ پکې بار بار درخواستونه وکړل او هغه سیفټي وال قدرې جوړ نه کړو. هغې وجه دا ده چې دغلته په هسپتال کې د 4مه میاشت روانه ده چې چوکیدار نشته. موږ بار بار هیلث ډپارټمنټ ته او د دې چې کومه متعلقه عمله ده هغې ته وینا وکړه. نو هغې چې کوم دی نو په هغې باندې هېڅ قسم چې کوم دی څه اکشن وانغېستو. نو خدای نه کوم هغه کار وشو چې کوم نه موږ ټول عوام یېرېدو. په دې هسپتال کې چې څومره الکترانیک سامان پروت و هغه د شپې غله راغلل هغه یې وړلو او په دې ځای کې یو لوی لاس او یو لوی نقصان وشو. نن د هسپتال حالات تاسو لیدی شئ، په هغه موقع کې تاسې کتی شئ کیمرې په سترګه باندې په دغه ځای کې د فري دوايانو داسې حالات دي ته به وایې که دا چې ته پرایویټ یو ځای دی هر یو شي هېڅ هم نشته. دیوالونه پراته دي، چوکیدار پکې نشته، ډاکټر پکې ډیوټي نه کوي. ډاکټر کله راشي چې کله راشي نو زړې ځان پسې حاضریانې مو لګي، حالانکې هفته پس او د هفتې هفتې د درې ورځو پورې چې کوم دی ډاکټر پته نه لګي. دلته که موږ چې راتلي وو یا څه ایمرجنسي راغی معمولي چې بیچو متعلق کومه بیماري نه موږ هغه ځای ورشو او په هغې کې په موقع کې موږ ته سینر ډاکټر نه میلاویږي. وروسته سټاف چې کوم دی هغه ټیکنیشن دی هغه مسله راغني د دې ځای نه موږ روان شو. مریض ته ډېر لوی تکلیف وي، زنانه هغه کمره راغورځېږي، د بجلي تنظام پکې نشته، د UPS سیسټم غلو وړی او پکې غلو وړي دي، کولر یې غلو وړي دي، سټیبلایزر یې غلو وړي دي. نو تاسو په خپله باندې کتی شئ، تاسې وګورئ. کتونکو اکثریت بیچوګانو کې هم دغه مسلې دي. بعضې بیچوګانو کې خو ډاکټران ټیکهداران جوړ شوي دي، هغوی نه خو تپوس نشي کولی. بل دغه کرپ وزیر صحت چې کوم په دې صوبه کې دی نو هغه خو داسې چل کړی چې هسپتال ته میډیا نه پرېږدي او خلکو له هېڅ هم مه ورکوي خو مال یې وروړی. د هر ډاکټر د هسپتال مشر دی د هغه اکاونټ د چک کړي شو، د هغه اکاونټ نه چې کوم ټرانسفر کېږي نو په هغې د نظرثاني وشي نو پته به ولګي چې د وزیر صحت او د دغه مشرانو رشتې څومره یو بل سره یو ځای دي. نو بل بیا پته ولګي چې دی ولې ټینګ دی او د کلونو راسي او خلک احتجاجونه کوي، توجه ورته نه ورکوي. خو دلته کې سیفټي وال چې کوم دی دا په خپلو پیسو کوي او بیل به په هغوی پاس کړي. خو دلته د انتظارګاه ډېر زیات ضرورت دی. د خلکو دا غوښتنه ده
خو دلته کې ایم ان ای وي ام پی ای وي نو هغوی له پکار دي چې دې خلکو د دیرینه مسله چې کومه ده هغه خلکي او دا ثواب به درته میلاویږي کله خو د ثواب کار هم کوی که نه او دا خو د جیبه د یو خپلې تنخواه نه هم کولی شي سړک مې وي درته جوړ کړو د جیبه دې جوړ کړو پټۍ دې ورله خرڅ کړه که نه یا دې ولا کاروبار خرڅ کړه خو زمونږ د ټیکسونه دغه ګرانۍ دي او دغه لوډ شیډنګ دی او دغه بدې دي زمونږ سره نو کتونکو د انتظارګاه دپاره خانمۍ کې ډېر ضرورت دی ضرور کې ډېره مننه کتونکو د خانمۍ بیچو ته رالمه د دې خلکو دارومدار چې کوم دی دلته علاج دی خو دا دیوال مې درته ښودو نو دا د دې کلي خلکو چانده کړې ده او د هغه چاندې نه پس چې کوم دی دا دیوال جوړ شوی دی او په دې باندې هم بل والا چې کوم دی نو بیل به پاس شوي وي خو دا هلته کې مشران وایي چې دا دروازې هم بندوي نو دا به دې ټایم کې لږ ناوخته ده نو دې ټایم کې خو به ضرور بندوي خو چې کله د یو بیچو چوکیدار نه یو نو د دې بیچو نه چې کوم دی یو پی ایس ته پټ شو بیټرۍ ته پټې شوې بس هر سړی راځي خار ناپرسان دی او بس غلاګانې د ښه دبادب چې کوم دی نو هغه د دې نه کېږي نو دا هغه بیچو ده په دې وخت کې چې کومه ده بنده ده تاله ده ورته نو اوس په دې باندې موږ څه ووایو خو چې دننه موږ د هغه چوکیدار یې شته دی نه راشي سلیمان خان دې خواته سلیمان خان څومره وخت نه چوکیدار نشته دی د دې جی پنځمه میاشت روانه چوکیدار نشته دا بل ما ډي ایچ او صاحب سره رابطه وکړه هغه ماته په جواب کې ویل چې بھئی ما نیم نومې یو کس دی که سلیم دی د رضا وړو دی هغه مې په دې کې بل دغه کو مختص کو هغه چې ما رابطه وکړه هغه ماته ویل چې بھئی زه ډیوټي نه کوم اکه دې هر څه وې ډیوټي نشم کولای دا ما کار نه لري زه ډیوټي لنه راځم د پنځمه میاشت چې په دې کې سلور 15 غلاګانې وشوي او د اخیری غلا کې د تقریبا لسمه ورځ د چغلا شوی لري په دې کې پولیس خو مکمل اکشن اغستو خدا غا دې نه ولډی او د هغه د هیلث یونین چې کوم د هغه راغه په پولیس باندې دباو راوړو ته چې پام کوي زموږ سړو ته لاس وانه چوي ډي چور ته ویلي چې دا غلاس تاسو د مواره کې ځکه شوی را چې تاسو لمغ مخکې نوټس درکړو چې وای دي کې چوکیدار نشته چوکیدار غم وکي نو دوی چوکیدار تنخواه خو علي خو چوکیدار شته نه په مقامري نو په دې وجه باندې چې کوم دوی هسپتال عملی خلاف اکشن اغستو نو هغه د ډي چو او د هغه چې کوم یونین د غره پاسیدو او د سچو باندې دباو راوړو او سچو ته چې پام کوي سچو دباو کو او هغه چې کوم نه په دې کې نور مخکې مزید اکشن ونکو سی او دروازه کولوي نه جی نه دا تاسو راشي تاسو په خپل وره تاسو په ټیم باندې راشي ډاکټر دی کې چې کومي کولوي ځنګل شانتي داسي دا کولوي میوزیک نه سر کې جوړه شوی دا ټیکنیشن پکې ویجی دا ډېر په خوانه جوړه شوی لږ منګه د کې ای سی سره رابطه وکړه ای سی سره دا خبره وکړه چې دا به منګه په دبليو ایچ او باندې ټیکو د دې لپاره موږ سره فاند ای سی خودل تراغلی وکنه اگر لږ 2 منټه لراله ودرې د په ولاړه خبر وکړو لاړه بس تصویر یې وستو تصویر کې راغلی وي تصویر خو به بالکل جواب تصویر کې راغلی دا افسران چې کم دل تراغلی دا ګرمي خرابوي د دې ای سی ګانو نه چرو ډیره ګرانه خبره ده هغه ټیم کې شکایت ورته ما کړو خو راغلو خو دا د دې بورډ نه پته لګي چې پکې سخکاری نه چې اوس په دې بورډ کې زه سوې ما خدا د خانمۍ ده خو کتونکو په دغه دیوال برته لګودرېګم او زه به کیمرامین ته وایم چې دا دننه ته لږ دا سیدي زینو خایو خو دا څنګه چې ذکر وکړو نو د هسپتال عمله چې کومه ده چې دا 15 شپږ پرې غلا وشوله نو دې کې همدا دغه د په دې ځای ورته ته لګودرېږه په دې ځای ورته ودرېږه چې دا ځنګل پکې وخایو چې دا خو لوی ځنګل دی دونه ښکلې ځای بیچو او راشه هغه بلډینګ چې کوم دی ګورئ دا شخه دا بلډینګ درته ښایو چوکیدار موکیدار نشته دی او خانمۍ دا پته نه لګي دا بې موره بې پلاره د خلکو ووټ نشته خو د خانمۍ د خلکو ووټ او یا د دې خلکو هم ګناه شته دی چې دا ګورئ د بلډینګ کې نه دی دا بلډینګ دی دا د مغولو د وختو جوړ بلډینګ چې څه وخت هم را پریوزي او څوک ورته د سره چوکیداري نشته دی زه خو یم چې په دې کال کې ورته څوک نه دی راغلی د دربو ته وګوره د بد خالی ته وګوره ښکلې ښکلې ونې دي پکې دا ونې هم ته بل ووالي شي خره چې باران کېږي د باران سره چې کوم دی نو ونې ته والي دي 2 ټرکه ونې وي تللي دي ښه 2 ټرکه 2 ټرکه ونې دي ځینې تللي بغیر اجازت سره بیا په هغې کې دوی هیلث والا چې کوم دی نو پیسې چو باندې زور راوړو د هغه وخت پیسې چو باندې او هغه اف آی آر ډسمس کو د هغې نه علاوه چې دلته شیشې زموږ ناظم اعلی دلته منظور کړی وي زموږ د علاقې چې کوم دی یو سی ناظم او هغه شیشې غیب شوي چا پې راپورټ نه کړو هغې نه پس بیا غلا وشوه د سټاف پکې د سټاف د وینا مطابق غلا د هسپتال سټاف کړی و نو ډي ایچ او صاحب ورته ویل چې اف آی آر وکړو سامان واپس راوړئ نو هغه سامان یې واپس بیا راوړو اوس چې لاس دل کوم غلا شوی نه په دې دیوالو شو چې دا دیوالو سوا مزان له خپله جوړ کو
او دې کې نوې ماشینري لګېدلې و 3 ورځې شوي دا تقریبا قیمتي ماشینري لساتوله ګروپو ماشینري وجي ډبل بیټرانې غټه غټه پورا سیستم وپکې او شیشې وپکې جی هغه شیشې دې نه اوچته کړې شو او هغه یوړې موږ پاغه باندې پورا اکشن واغستو موږ لاړو سچو سپ ته موږ ویل چې موږ له بغل راکې سچو سپ ویل چې به موږ سره چوکیدار نشته چوکیدار دې باندې نوټس ورکړې و د نوټس په مقابل باندې چې دوی عملونه کوم موږ په دوی باندې کوم زور راوړو چې کله په سټاف باندې زور راوړو جی نو دلته یونین او هیلث محکمه رااله 400 دینه او ورته کېنه سچو ته ویل چې خبردار بدل بدی کو او داسې برسو دمکیانه ورکړه سچو لاړو جی کتل کو چې بدمعشي د محکمه صحت نه دي سره بسکه او دغه زدي پولیس تاریانه مچ بزور پیروړو نو بزور ختم شو ها بس ختم شو دا دیوال چې کوم دي چې دوه ټرکونه ته والي کېدین نو دیوال خو پکې والو کنه دا د کلی خلکو چې کوم دي په خپل پیسو باندې مولانا صاحب دلته کې والي کوم مولانا صاحب مولانا زبیر صاحب نو ناظم دی دلته کې نو دا ډېر انتخابي ظلم کیږي دلته کې د صحت معاملات ډېر د ګډوډۍ ښکار دي خو دې ته توجه پکار ده چې کې ډاکټر هم پځې شي دا کولو شي او زه د افسران ته صرف تصویرونو پسې مه ګرځئ عملي کار وکړئ دلته کې ما هلته کې شکایت وکړو چې د خانمۍ خلک ما سره بار بار په رابطه کې دي چې هلته کې لاړو دوی وایي 2 منټو لاړه تصویر یې ویسته ولاړه وي دا دیوال ورته موږ ووایو دیوال دلته کې په چاندو شو نو دغسې خلک او چې ویسه ټایم هم راځي ډاکټر ونی ښه د اسلام آباد نه دلته کې خانمۍ ته راځي دلته موږ د 400 د چوک نه خانمۍ ته نشو راتلی د اسلام آباد نه راځي چې دی به رارسي څه ټایم له صرف دستخطونه به رارسي واپس پځي نو سلیمان خان دا د کلي کمزوري ده او دې خلکو سره همداسې کوي چې احتجاج نه وي که نه نو بغیر د هغې نه څه کېږي نه خو بهرحال پته دغه خبره ده چې پولیس له دوی خبره یوسي نو هغه هلته کې پاتې شي دې خلکو بار بار شکایتونه کړي دا نه چې نه دي کړی چوک کې مظاهرې کړي دي دلته مظاهرې کړي دي او د حکومت هم په درنو باندې ایمان روړی دی او پته نه لګي چې په دې باندې ولې توجه نه ورکوي ښه یو هفته ټیم یې ورکړی خو یو هفته کې د خانمۍ خلکو له دلته بل ډاکټر ورنه کړ او دې بیچو ته توجه نه کړله نو د 400 په چوک کې به دوی مظاهره کوي ډېره مننه خوشحاله